د گاونډي حق، مور پلار، بلکې تمام معاشره په دې کې را بنده کړی و. فص منظر د حجة الوداع چې کله ذهن تراشي نو بیا به د رسول الله علیه السلام د تمام زندګۍ نچوړم ذهن تراشي. دیو جن اول د حجة الوداع پس منظر دی. پس منظر مطلب دا دی چې یو مفسر کله تفسیر کوي د آیات شان نزول بیان کی. زم په دې ترو باندې اول نمبر د دې واقع پس منظر بیانوم، بیا د قرآن مجید هغه آیاتونه چې د رسول اقدس علیه السلام باندې نازل شوي دي. نبی علیه السلام د دنیا نه بیا تګ وصال کړل، خو ازما موضوع نه ده چې زه تاسو ته بیان کوم چې نبی علیه السلام د دنیا نه څنګه وصال کړل. ځان له طولانی موضوع ده. رسول الله علیه السلام حجة الوداع کې صرف یو تقریر نه دی کړی خپل صحابه ته، د دین مخکې یو پوره واقعه ده. کله چې دغه واقعه ذهن تراشي حجة الوداع داغي خطبه زمونږ ذهن ته په خپل باندې راشي. لسمه هجری وه، د ذوالقعدې میاشت وه. ذوالقعده چې ورته موږ وایو د دې میاشت وه او لسمه هجري وه. د ذوالقعده په دې میاشت کې د موسی علیه السلام قوم ته نجات میلاو شوی. کله چې هغوی ته نجات میلاو شو نو موسی علیه السلام نه الله جل جلاله وعده واغسته، وواعدنا موسی 30 لیلة واتممناها ب10. موسی علیه السلام نه الله وعده واغسته چې 10 ورځو ته تکوی تور لراشه. موسی علیہ السلام قوم خپل رور ته حواله کو. حضرت موسی لاړ او بیا یې څلوېښت ورځې د 10 په ځای تېرې کړې. نو د سامري خپله نامه ده ظفر موسی بن ظفر، او دا سامریه یو قبیله ده، هغې ته د نسبت کیږي. سامریه قبیله د حضرت یعقوب علیه السلام په اهل و عیال کې ده. داغه د نسل نه یو قبیله تل سامریه. دا موسی بن ظفر چې کله پیدا شو دا په عین هغه کال پیدا شو په کم کال چې حضرت موسی علیه السلام پیدا شو. د موسی تربیت الله د فرعون په لاسو کې وکړو. مور صندوق کې بند کو، صندوق دریاب کې پریښودو. صندوق سیده لال د فرعون کور ته ننوت. الله د خپل موسی حفاظت د دشمن په کور کې کوي. او دویم طرف ته تربیت د موسی بن ظفر دی چې کله پیدا شو نو مور دا نشو ازمایلی چې زما بچی چرته هغه فیصله کوونکي هغه خلک چې کوم په دې کار مقرر دي هغه راشي او زما بچی اوچت کې بوځي او قتل یې کړي. نو مور دا بچی واغستو، دا وی وړو په یو غار کې کېښودو. اکبر الہ آبادی دی وجہ نہ ہوئی کنه یو قتل کی بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، شاید کہ فرعون کو کالج کی نسوجی. د بچوں په قتل یا سزان بدنام کو د دې په ځای یو کالج تو جوړ کړی وی. اول ته ذهن بګاړ کړی وی د زنانو په خپل به حمله چیلې وی. روایات دار اغستی دی. شاه عبدالعزیز په تفسیر عزیزی کې شاه صاحب فرمایي چې 12,000 بچی قتل کړي. فرعون د بنی اسرائیل 12,000 بچی قتل کړي. علامه ابونی رحمه الله شمس المعارف مصنف دی چې پاسکارو کې لیکل دي. فرمایي چې فرعون 90,000 بچی دا د بنی اسرائیل قتل کړي. 70,000 او 90,000 زنانو خپل حمل ضایع کړي چې زمونږ په مخ کې زمونږ بچی قتل نشي. نو د موسی بن ظفر مور دا بچی واغست را سامری در خپل نوم موسی دی، موسی بن ظفر. دا وی وړو په یو غار کې کېښودو.
چې بس دلته دې مړ شي خو چې زما په مخ کې دې قتل نه کړي. الله عجیب نظام وکړو، عجیب نخې الله ښیي کله ناکله. الله جبریل ته وایي چې جبریل لاړ شه او د ده حفاظت کوو په دې غار کې چې را کوم ماشوم پروت دی. جبریل ور خپله کچۍ ګوته د ده خوله کې ورکړه، الله به ترې ورته فی جاري کړه او دا به غټېده په غار کې را غټ شو. چې کله را غټ شو موسی علیه السلام د فرعون په کور کې غټ شو. تاسو کرامت ته ګورئ، دا کرامت لفظ هغه عامه اصطلاح کرامت نه ذکر کوم، اسی ګورئ د الله جل جلاله کارونو ته. یو موسی دی چې هغه د جبریل امین په ذریعه غټ شو، د الله دشمن تی جوړ شو. او دویم طرف ته موسی دی چې د فرعون په کور کې را غټ شو او د الله د وحدانیت او د جنگ ازادۍ جنگ یې وکړو. نو موسی علیه السلام علماء لیکي ابن کثیر رحمت الله علیه چې حضرت موسی علیه السلام 13 ورځې د ذوالقعدې تیرې کړې وي او 10 ورځې بیا پسې د ذوالحجې تیرې کړې. نو دې سامري راولګېد خلکو ته وي چې وګورئ موسی رانغې چې 13 ورځې کله تیرې شوې. د موسی نه هېر شوی د هغاسې کوی تور ته تل دی د الله ملاقات ته. ستاسو رب دا دی، دا داس خیر، ستاسو رب داس خیر. نو خلک یې په هغې کې ور واچېل او ککړ یې کړو. نو دا هم د ذوالقعدې میاشت شوه. هسې زیادول لازمي دي، د انسان ذهن کې کینی ډېر په کار ورته راځي. عزیزانو که تاسو خیال چرته کړی عاشورا 10مه روژه چې موږ نیسو، رسول اقدس چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو یهودو نه یې تپوس وکړه چې تاسو د دې عاشورې په ورځ ولې روژه نیسئ؟ 10مه عاشورا. عاشورا اخیستی شوی هم د دغې لفظ نه دی، 10مه. هغې ورته وی چې په دې ورځ الله فرعون هلاک کو، د فرعون آل هلاک کو، زمونږ بني اسرائیلو ته زمونږ پیغمبر موسی علیه السلام ته ازادي میلاو شوه، ظلم جبر ختم شو. موږ د هغې په شکریا کې د خپل نبی په تابعدارۍ کې په دې ورځ روژه نیسو. رسول الله صحابو ته وفرمایل چې موږ زیات نږدې یو د دوی نه موسی ته. نن چې په بیت المقدس موږ جنګ کوو په دې بنیاد یې کوو. موږ چې د بیت المقدس دپاره الفاظ، جسم، مال د دې شیندلو ته تیار یو، هم په دې وجه تیار یو چې بیت المقدس د انبیاو ځمکه ده. موسی چې کله خپل لښکر رواناو دا یې د فرعون نه خلاصاو، الله ورته وایي دا بوځه بیت المقدس کې آباد کا. دغه د پیغمبرانو ځمکه ده او تمام انبیاو ته د هغوی د امت په لحاظ امت محمدیه زیات نږدې دی. که تاسو وایئ چې امت محمدیه ورته څنګه زیات نږدې دی، نو په دې باندې دلیل زموږ څه شته؟ بیتوکو نیو لګیا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فورز د قیامت با الله حضرت نوح علیه السلام را وغواړي، ورته به وایي نوحه تا د خپل قوم ته دعوت ورکړی او که نه ورکړی؟ نوح به ویل الله ما خو دعوت ورکړی، دا قوم به هلته منکر شي. دی نوح موږ ته دعوت نه دی راکړی، موږ ته وحدانیت نه دی ښودلی. یوازې نوح نه هر نبی په باره کې به قوم دا وایي. ګمراه قوم به دقه چغه وایي چې نه زموږ نبی موږ ته دعوت نه دی راکړی. الله به د آخرې امت راوغواړي، د رسول الله امت به راوغواړي چې تاسو راشئ دا قومونه څه وایي. دوی وایي چې زموږ د انبیاو موږ ته دعوت نه دی راکړی، او دا به ورته انبیا ووایي الله ته چې هغه آخرې امت راوغواړه چې هغوی څه وایي. نو د دې امت دا مسلمانان تابعدار فرمانبرداره د چا چې عقیده ټیکي، اعمال د سنت مطابقي، دا خلک چې کله راشي نو دوی به وایي چې الله په آخري کتاب کې موږ ته ویلی شوي نوح هم خپل قوم ته دعوت ورکړ دی، ادریس هم دعوت ورکړ دی، ابراهیم هم دعوت ورکړ دی، موسی هم دعوت ورکړ دی، عیسی هم دعوت ورکړ دی. دې قوم نه دی منلی الله، نو دا امت بالته گواه جوړي. نو دا د هغې امتونو په نسبت زیات نږدې دی انبیاو ته.
ځکه دیو د هغه انبیاو په حق کې گواهی ورکوي. الله ته خو پته ده، خو تاسو ته ښیي چې تاسو ټولو انبیاو ته د هغوی د امتونو نه زیات نږدې یې، بلکې چې رسول الله دې ومانو لکه تا چې تورات منلی. ځکه تورات کې الله د رسول الله باره کې ویلي دا نبی به راځي د هر نبی نه وعده اخیسته چې ته به په ایمان هم راوړي او نصرت او مدد به هم کړي. نو موږ په نسبت د هغوی زیات نږدې یو، د وجې نه بیت المقدس د انبیاو ځمکه ده او په دې زیات حق زموږ دی، ځکه موږ هر هغې انبیاو ته زیات نږدې. بهرحال عزیزانو، رسول الله خپل امت ته وایي چې تاسو هم لسمه عاشوره باندې روژه نیسئ، خو ها یا ورسره هم ملګري کوئ یا ورسره یو لسمه ملګري کوئ چې د یهودو مخالفت هم کیږي. لکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم به افتدا کې په مقبره کې ودرېدو ولاړ به یو یهودي ملا روان، ای محمد داسې کې ته خو ولاړې په مقبره کې، موږ هم دغه شانتې ودرېږو کله چې جنازه یي. د هغې نه بعد رسول الله ویل چې خالف الیهود، د یهودو مخالفت وکئ او بیا دپاره ودرېږئ مو جنازې ته. نو لسمه ذوالقعده وه، لسمه هجري وه او د ذوالقعدې میاشت د هجرت لسم کالو. نو د رسول الله علیه الصلاة والسلام د عمر زندګۍ اخیری کال ورته ویلی شي او د ذوالقعدې میاشت وه. رسول الله علیه السلام ته الله وحی وکړه چې ستا اخیری حج دی ای زما نبی، اعلان وکړه چې زه به دا کال اخیری حج کوم، دا کال به زه حج کوم. په دې خپلو صحابو کې اعلان وکړه. رسول الله اعلان وکړه چې زه به حج ته ځم دا کال. په مدینه او مکه او یمن او نجد نه په لکونو صحابه کرام را روان شو، را جمع شو. مورخین فرمایي چې لسکم سل یعنی 90,000 د دې نه واله تر د 140,000 پورې خلک دې حج ته راغلي. دا یو تاریخي حج د نبی علیه السلام په زندګۍ کې، او چې څومره خلک راغلي هغوی نبی علیه السلام لیدلی هم دی او د رسول الله نه اورېدل هم کړل دي، او ظاهره ده چې په مینې محبت کې راغل دي. نو صحابه کرام دي، د 100,000 نه زیات صحابه کرام هغه دې حج ته رالو. دی وجه نه دې ته وایي حجة الوداع او دویم نوم ورته وایي حجة الاسلام. اتمه ذوالحجه باندې نبی علیه السلام یوم ترویه ورته وایي. رسول الله د مکې نه مینا ته تشریف یوړو، هلته لاړو، شپې هلته تېره کړه. د هغه ځګین نه د الله نبي د حج احرام وتاړو او صحابه کرامو ته د حج طریقې وروښودې. په 9مه ذوالحجه د عرفات ورځ، عرفات به تاسو ته پته وي، قلنا اهبطوا منها جميعا قرآن وی. کله چې آدم علیه السلام نه خطا وشو، الله ورته وی آدم ته خو ما منع کړی وی دا کار دی ولې وکړو؟ نو ډېر لوی داستان دی دا ځان له. الله ما ته څه پته وی چې ستا په نوم هم خلک په دروغو قسمونه خوري، ته خو دومره لوی رابي. او روایاتو کې راځي چې آدم علیه السلام خاموش الله ته کېناست، جنت کې منډه واله، نو د جنت ونې یختې غټ وي د دې د حوا غیتې ونې. الله ورته وایي آدم چېرته تښتې؟ آدم ورته وایي الله ستا نه تېښته نه کېږي، ما ته پته ده خو ما ته شرم او حیا راځي. نو الله چې کله راکوزوو، نو روایاتو کې دا راځي څوک وایي چې په سریلنکا راکوز شوی، څوک وایي چې په هند کې راکوز شوی دی او دلته سرندیف کې، او څوک وایي چې آدم علیه السلام په نجد کې راکوز شوی دی، او څوک وایي چې په صفا دی، بیبي حوا چې ده په مروه ده. خو بهرحال ملاقات د آدم علیه السلام او د بیبي حوا چې کېدو هغه په عرفات کې شوی دی. نو نن پورې خلک هلته راجمع کېږي، عرفات میدان دی او مار چې